اوس د جمعې په ورځ چې تقریر کېږي ته خلکو ته وایې د وخت راشئ نو هغه وایي دې د نه سړي بچي ته وګوره مونږ یې دې چلته راجمع کړو مونږ ته دا مسلې بیانوي ولې دا مونږ نه دي اورېدلي او که ته دا مسله کوې نو ولې نور مولان په دې جومات نه دي تېر شوي هغو دا مسله نه ده کړې نو بیا اوس دا وایي چې پیغمبر ته خپل تره وایي سکتری دی چې تبا لک یا محمد نو ما ته به په دې زمانه کې ولې نه وایي چې دا پلان کې داسې داسې دی نو ځکه خو الله د هغې جواب کوي تبت یدا ابي لهب وتب چې هغه پیغمبر ته خیرې کړي دي نو اوس جواب یې واوره پای وخت کې خو وحي وه که نه که اوس د وحي دا نزول کېده نو کېدای شي په دې خلکو باندې اول په ما نازله شوی نه په تاسو چې دا ډېر چې دي دا د سره د سړیتوب خاوندان دي دا پلانکې پکې ړومبې ووژنی ړومبې به یې د امام یاد کړی وروسته به یې تاسو یاده وایي چې دا خو د سره د سړیتوب خاوندان دي لیکن وحي بنده شوې ده کمال دغه دی نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا زما او ستا باندې فرض دي لازم دي چې دا وکړئ خلک په ښو ته رابولي او د بدو نه به یې منع کوي لکه عذاب د الله هغې نه راضي که نه چې یو ګناه عام شي ګناه عام شي نو الله هغې نه د الله عذاب راځي که چېرته مثال په طور په علاقه کې په یو سړي کې ګناه موجود وي نو عام عذاب نه راځي لیکن چې کله ګناه عام شو که نه لکه مثال په طور هسې یو به ترې اوچت بیا به څوک بد وګڼو خو لکه بل څه مال راځي نه لکه چې زنا په خلکو کې عامه شي زنا او دا ټول علاقه کې زنا شروع شي او دا خلک په دې باندې دا خلک منع کوي نه چې دا کار مه کوه او دا نور هم چې دی نو سټارټ شو ټولو شروع نر په ښځه باندې نو که یو مولي صاحب دې پکې نه ده شروع کړې که نه نو الله ورسره دا مولي صاحب لاول غر کوي دا مولي صاحب ورسره الله اول غر کوي نو فحاشي شروع شوه عریاني شروع شوه او دا غلط کارونه شروع شو دا بے پردې خلک ګرځېده شروع شو دا زناکاري شروع شو د الله عذاب به راځي